رسول الله مبارک و فرمایل بلغوا عني سمانه دا علم دا احادیث دا مسائل دا امت ته ورسوي. په کومه موقع رسول الله مبارک ویلي؟ د حجۃ الوداع په موقع. حجۃ الوداع دا د رسول الله مبارک د ژوند اولنې حج او د رسول الله مبارک د ژوند اخرنې حج. په سن 9 هجری کې حج فرض شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل حج ته رانغلی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او صحابه کرام حج ته راولېږل. د ابوبکر صدیق په قیادت کې صحابه حج وکړو. اعلانونه وکړل د اطرافونه خلک رالل او بیا آینده کال رسول الله مبارک کله حج ته راله. یو صحابي فرمای وای رسول الله مبارک سره دونه عظیمه قافله د حج ته راوته او پسند هجری کې. نو موږ یو ځکه سفر کو داسې غرونه هغه ته وختلو ما چې وکتل نو اخو د رسول الله مبارک نه قافله و دی خو ته قافله و مخکې ته قافله و ورسته ته قافله و. نن سبا د دوی تعبیر کوي ټاټه مارته هوا سمندر. مطلب هر طرف انسانیت او انسانیت. دون لوی قافله د رسول الله مبارک سره روانه و. د قافله سره رسول الله مبارک راغی د ابوا په مقام د مور قبر دی. رسول الله مبارک شراله دا د مکه او د مدینه په میاس کې ځکه رسول الله مبارک والده دا د رسول الله مبارک سره تلی و مدینه ته. د رسول الله مبارک ماماګانو کرا دا د مدینه و. رسول الله مبارک ماماګانو تر کړه تلی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم والد صاحب شام ته په سفر مالی نو په مدینه کې دی وفات شوی نو بیا ال تدفنو. نو ماماګانی د مدینیو نو دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل مور سره تلو مدینه ته. نو هلته ماماګانو سره ملاقات کو واپس شراله د ابا په مقام مور وفات شو نو دلته دفن و. دا د مکه او د مدینه په میاس کې زید صحابي فرمای وای د الله پیغمبر چې دلته راورسېد ټوله قافله ودروله. چې قافله ودروله الله پیغمبر مونږ نه خواله. نو مونږ رسول الله مبارک کته چې الله پیغمبر چرته ځکه ډېر وخت شوران نه مونږه قضای حاجت لته لري. مونږ چې لاړو نو د الله پیغمبر د دوړو خپو په سرونو ناشته او په دوړو زنګونانو کې خپل د اثر ور کړی دی او دا چې جاړي لکه ماشوم چې جاړي دا صحابي الفاظ دي. او د الله پیغمبر خپل مور قبر ته ناس او جړل. بیا صحابه کرام را رسول الله مبارک دا غزي نه را پاس او ځان سره بوت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لار د حج یو کو اخرنه حج یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حج کې بیمار شو. نو په دې حج کې رسول الله مبارک د ټول صحابه کرام د اطراف او د ټول خلک را جمع کړل. د الله پیغمبر ولا خطبه ورکوله. صحابي فرمای د الله پیغمبر आवाज په دغه ورځ دونه اوچت شوی چې ترجمان ته ضرورت نو. دنه په خیمو کې خلکو د رسول الله مبارک د आवाज اوریدا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختلف نصيحتونه وکړ په دې موقع. یو پکې داوی بلغوا عني ولو آیه چې یو حدیث زمانه تاسو ته رسیدلی یو آیات نو دا امت ته ورسوي. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج او د بني اسرائیل نه بعض واقعات راواله په دې کې هیڅ حرج نشته. یعنی هغه احکام د بني اسرائیل هغه واقعات چې هغه د اسلام سره ټکراونه دي او استاد اسلام سره مؤید ثابتېږي بعض هغه ته راوالی. ومن کذب علی الله پیغمبر فرمایي چې په ما دروغ وي متعمدا قصدا چې رسول الله مبارک داسې و ما نه ویلي نو فلیتبوأ مقعده من النار د په جهنم کې ځان د پاره ځای جوړ کړو. ما نه به علم علی امت ته خوروي خو د ځان نه به پاکستان جوړوي. ما ته به نسبت د دروغ نه کوي چې ما نه ویلي او تاسو امت ته وایي. بعض وخت کې داسې خرافات او داسې موضوعات دا په بعضی کتابونو کې علماء ذکر کړي دي موضوعین د امت هغه داسې احادیث وضع کړي دي.